Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to YMS Learners د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور اردو جماعت اول د فرسٹ کلاس स्टूडेंटانو السلام علیکم टेस्ट एडिशन نصاب 2020 के मुताबिक د اول کلاس स्टूडेंटانو ماشومانو مونږه بدی اردو کې تقریبا 19 سبق ویلو نن برازو سبق نمبر 20 شلم نمبر سبق به سٹارټ کو راځي چې د هغه سٹارټ واخلو سبق نمبر 20 به وایو بدی کې ٹھیک شو پیج نمبر 32 نمبر پیج دی او سبق نمبر 20 دی سنومی دی زبر ستوي ګوره دا سمبل دا یو نشان تاسو ښکاری دی ته سوی زبر دا علامت د څه دی دا د زبر دی او دا کوم ځای کې راځي دا چې په کوم ټکی د بر راشي هغه به موږ لا کوم आवाज راکړي ا دا د ا आवाज ورکړي دین علاوه الف څنګه چې الف د आवाज ورکړي دا هم د आवाज ورکړي بیا خبره دا راځي چې الف د आवाज ورکړي دام د आवाज ورکړي نو د استعمال ولې رالی دا بیا مخکې سبقونو کې را روان دي هغه به ان شاء الله الته وایو صحیح ده خو دا علامت چې دی دا سمبل چې دی دا د څه دی دا د زبر دی دا به همیشه د یو ټکی د بر راځي ټیک شو نو هغه ته به سوی زبر راځو سٹارټ الو ګورا دلته راکړي دی ګورا را زبر را زبر را مطلب د دې ری د بر زبر دی او بیا ور سره سره غلې سین را زبر را سین رس نو دې تصویر کې ګورئ دا یو رس دی کې کرس چې ورته مونږ وایو صحیح ده کنه دا رس دی رسونه دي خیالم دی بیا وګورئ با زبر با سین بس با زبر با شو کنه ګوره با زبر با دا به د आवाज ورکړي ښه تاسو ته مو ویل کوم چې دا زبر دا به د आवाज ورکړي ا با زبر با سین بس دا به تاسو داسې نه وایي ښه چې لکه راس داسې اوږدوی به هم نه یا رس داسې ډایرکټ به هم نه وایي ښه رس ګوره دا به داسې جوړېږي داسې به وایي بس ټیک ده لاندې وګورئ دال زبر دا سین دس الف زبر ا بی اب را زبر را بی رب دال زبر دا میم دم نو پروانه کې بس څنګه وایي ګوره رس بس دس اب رب دم بیا لاندې سره کړي ګوره پی زبر پا ری پر پی زبر پا ری پر نون زبر نا هی نا نون زبر نا هی نا دا باواز دا شان اوچتوي आवाज به ورکړي دا زبر ها زبر ها یا هی زبر ها ری هر هی زبر ها ری هر کاف زبر کا ری کر نون الف نا کرنا پی زبر پا ری پر پی زبر پا ری پر پی زبر پا ری و الف وا پروا بی الف هی زبر ها ری باهر روانه کې به څنګه وایي ګوره پر نه هر کرنا پروا باهر ٹھیک شو لاندې بیا راځو ګوره اوس په جملو کې استعمال شوي دي سنټنسز راغلي دي میم یې ری چوټي یې میری پی زبر پا ری ووالب پروا نون زبر نا ہے نا کاف زبر کا ری کر میری پروا نہ کر زما پروا وی مکوا ہے زبر ہا ری ہر دال زبر دا میم دم ری زبر را بی رب ری زبر را بی رب کاف زبر کا ری کر ہر دم رب کر فی زبر فا ری فر فی زبر فا ری فر فی زبر پا ری دو چشمی ہے پر فر پر نو اوس به جمله کې دا په جمله کې استعمال شوي دي ګوره میری پروا نہ کر هر دم رب کر فر پر ٹھیک شو فر می جلدی پر لاندې بیا راغلی گاف الف گاف زبر گا ری گاگر
غاب الف غا غاب زبر غا ری گاگر گاگر څه ته وایي دې پکچر کې دې ته گاگر وایي بیا راغلی غاب الف کا جیم زبر جا ری گاجر دا گاجر دی ګوره گاجر چې ورته مونږ وایو بیا بی الف با دال زبر دا لام بادل گاگر گاجر بادل راځو ورپسې نیکسٹ پیج ته پیج نمبر 33 ته اوس دا یو ایکسرسایز دی یو تاسو مشق دی صحیح ده باندې به پریکټیس کوئ دا ټکی راکړي دی منګه لاست پیج کې ویل کنه اب رب 10 دا ټول مو ویلو اوس به بدی باندې تاسو څه کوئ لومبیا به پنسل وګرځوي بیا به د دې په شان دلته ولیکئ خوشخطي صحیح ده پنسل براوالي دا به دسی پنسل سره صحیح طریقې سره دا ډک کوي دی باندې به پنسل وګرځوي صحیح ده 10 اب رب دم رگ ڈر دال زبردار سین 10 الف زبر آ بی اب ری زبر را بی رب دال زبردار میم دم ری زبر را گاب رگ دال زبردار ری ڈر اوس بدل لاندې دلته هم لیکي صحیح ده لکه 10 دا شان صحیح طریقې سره ولیکي 10 زبر راغله دې سره زبر اچوي ها الف زبر ا بی اب ری زبر را بی رب دال زبر دا میم دم ری زبر را گاب رگ دال زبر دا ری در لاندې بیا راغلی ګوره دی باندې هم تاسو پنسل وګرځوي صحیح طریقې سره دا به هم دغه شان وکړي دا په پنسل د ټولو دبره وګرځوي چې تاسو به دې باندې پریکټیس وشي دا کم ټکی چې مونږ ویل کم سبق مونږ ویلي دا د هغې یو اکټیویټي ده یو مشق دی ٹھیک شو سین زبر سا ری سر پی زبر پا ری پر هی الف زبر ها تی دو چشم هی راغلی هات ری زبر را کاپ دو چشم هی ورسره راغلی راک دا دو چشم هی سایلنٹ لیټرز دی صحیح ده هی زبر ها ری هر دال زبر دا میم دم ری زبر را بی رب ری زبر را بی رب کاف زبر کا ری کر 10 اب رب دم رگ در سر پر ہاتھ رگ ہر دم رب رب کر اوس بدام دلته ولي کوي ګوره سین زبر سا ری سر بی زبر پا ری پر ہاتھ ٹھیک شو رک دا ټول به تاسو صحیح طریقې سره دلته ولي کوي ها هر دم رب رب کر ٹھیک شو لا بیا ورپسې راځي لومبی دا پکچر راکړي دي لاندې نومونه دا جګ دی دا مګ دی دا ټب دی او دا سر دی دا به تاسو چې کوم یو لفظ کوم پکچر ته راځي هغه به هغې سره ملاو کوي نو لومبی راکړی دی ګوره مګ مګ کوم یو دی دا مګ به تاسو والي او دې سره به ملاو کوي دا مګ دی که نه بیا څه راځي سر دا سر دی ګوره دا د هیډ دی سر دی نو سر به تاسو دې ځای نه دا لاین راونیسئ او دلته به د سره ملاو کوي ټیک شو بیا سره راځي جګ جګ کم دی جګ هغه دی دا به داسې بوځئ دا به تاسو سره کوئ فوټې سره به کوئ ښه فوټه به راواخلئ او دغه شان صحیح طریقې سره به دا تاسو پوټ کوئ دا به تاسو فیل کوئ دا به تاسو دغه شان لاین ډرا کوئ دا اوس څه دی ټپ دی ټپ به دې سره ملاو کړي ټیک شو نو دا هغه ستاسو کوم پکچر د هغې سره موږ خپل کوم نیم و هغه موږ ورسره ملاو کړل بیا دویم نمبر راځي ګوره دا چوټي شکل دی د حروفو چوټي شکل دی او دغه شان مکمل شکل دی مختصر شکل او کمپلیټ مکمل شکلونه راکړي دي لکه نون دا وګوره دا نون دی صحیح ده نه نون ګوره نه نو داسې هم راتلی شي داسې هم راتلی شي فی دا ګوره فی
دا چوټي شکل دی او چې کله په یو حرف کې راشي یو بل ټکی هم ورسره ملاوي شي صحیح ده نو فر فی زبر فا او ری فر نو دام فی ده دام فی ده دا شان پی ده چې کله په دویم ټکی ورسره ملاوي شي پر پی به داسې راځي واځي چوټي شکل او بیا کمپلیټ شکل صحیح ده امید لرم تاسو به دې ځای پورې پوه شوي وئ ان شاء الله بل ویډیو کې به تاسو ته موږ درکو سبق نمبر 21 دې سره زموږ ویډیو سره ترسي موږ لرا کې اجازه الله حافظ